دا چکن قورمه که تاسو وخوړه که نه څو ورځې به تاسو له د دې ذایقه م یادوي او تاسو به طلب کېږي چې مونږ یې بیا جوړه کړو. ریسیپي هم اسانه ده. اکثر تاسو به دا د پنجاب ایریې کې چې کوم ودونه کېږي هغې کې به م خوړلي. KPK کې دومره زیاته نه جوړېږي. داسې زبردسته ذایقه یې وي که نه د دې او د دې چې کوم دا ګریوي د سالن دا داسې دانېدار دانېداري دا په کومه وجه یې دا هم درته وایم راځئ اسانه ریسیپي در کوم. کوکینګ آیل به واخلئ زیاته. ځنه خلک غوړو کې جوړوي خو غوړو کې زما نه یې خوښ هغه بیا جم کېږي اویل مې ځکه خوښي. او دې کې به مونږ چکن واچوي که عام غوښه ورچوي د چرګې والا او که داسې ټول لیګ پیسې ورچوي چې څنګه ستاسو خوښوي او مالګه به ورسره واچوو. دلته به دا مونږ سره کوو نو نه به سره کوو چې د دې رنګ بدل شي. او دا چې پیله کله ما مینځله که نه نو دا ما سرکې او د مالګې اوبو کې 15 منټه پرېښودې دې سره د دې دا بوی چې دی ختم شي. امره به وله اوږه وټکوو وړې وړې خبرې د هغې خیال کوو نو هغې سره سالن چې وي زمونږ ډش چې وي ډېر زیات VIP او منفرده جوړ شي. نو ګورې دې ځای کې دې رنګ بدل کو. دلته ورته زه ولاړه وم زه تللی نه وم ما ورسره نور کار کولو. بس چې دا غوښه سره شوه ښه ښکلې نو دې کې به اوس مونږ واچوو د اوږې پیسټ. ادرک پیسټ پکې نه اچوو ځکه چې ادرک مونږ نري نري سلایز باندې کټ کوو او پې اچوو بیا. نو اوږې پیسټ مې پکې واچولو. اوږې پیسټ په اوس دا غوړي چې دا دومره تیز ګرم دي که نه چې دا اوږه مې که پکې ډېره پرېښو نو دا کیدای شي براون شي. براون کوئ به نه دونه به یې کوو چې بس دا چرګې سره لږه شانتې سره شي. بیا به دې کې مونږ واچو دغه سره شوي پیاز. دا پیاز چې دی که نه دا وله ما لکه ما سره خو سره شوي پراته دي تاسو به پیله سره کوئ پیاز او هغه بیا اوچت کوي بیا غوړو کې چکن سور کوي. دا طریقه هم داسې کولی شي. د هر چا سره خو پیاز سره کړي نه پراته او ځینې خلک پیاز ډېر سره کړي بیا سټور کړي ځان سره یې کېږدي بیا کار اسان شي. نو دې کې تقریبا 2 پیاز واچوئ نارمل. نو بس دې کې ما دا سره شوي پیاز واچولو. یو پیاله اوبه پکې واچوه ځکه چې دا پیاز چې دی دا بیا لاندې لګي د دې دا ګریوي څه ده. نو دې کې به دا خیال کوو ګیس به لاندې اوس دې کې نری کوي او ټماټر به راواخلي. ټماټر زیات کم تاسو باندې دی چې تاسو څونه اچوئ خو لکه دې کې زه نارمل 4 ټماټر به واچوم. نو بس 4 ټماټر هم کافي دي. 15 هم اچولی شئ. شنه مرچکي مې ورسره واچول ډکه مې پې کېښو. ګیس مې لاندې نری پرېښی په دم باندې. دلته دا 15 منټه یې پوره شو. نو تاسو ګورئ اوس به د دې د ټماټر چې کومه چلکه ده که نه پوستکی د ټماټرو دا به اسانۍ سره ترېنه اخوا شي. دا پوستکی اصل کې حل کېږي نه دا بیا سالن کې داسې تار تار پرنګې پروت وي هغه نه کوي مزه. نو بس پوستکی مې ترېنه اخوا کړو. که تاسو سټارټ نه لرې کوئ پوستکی ځینې خلک سپین کي خو هغې سره زه ټماټر ډېر زیات ضایع کېږي هغه هم طریقه هم کولی شئ. نو بس ټماټر نه مې پوستکی اخوا کړو او اوس به دلته کې دا مونږ سره کوو. غوښه ښه ښکلې نرمه شوې ده زبردسته شانتې. مسالې چې دي کې کمې اچېږي هغه درته اوس ښیم. دې کې به اچوو مونږ مرغي مساله د چرګې مساله. دا تیار بازار نه ملاویږي که نه که دا د سره نه بیا به تاسو خپل کوروال مسالې اچوئ خو بیا خوند کې لږ شانتې فرق راځي. دا مرغي مساله چې ده که نه دا چکن مساله مه دی مرغي مساله مه دی اسانۍ سره هر ځای کې ملاویږي. دا مې نیم پیکټ ور واچولو نیم. او دې کې به پکې زه لږه شانتې سور مرچکی واچوم داسې ورکوټې غوندې که چمچ او زیره پاوډر. دا مې زیره پاوډر ور واچولو او دا سور مرچکی شو ځکه چې زما هغه مساله چې کوم پیکټ والا به پوره مې ور وانچولو. لږه تیز هم زیاته وي او بیا تریخ هم ډېر شي او نور کلر هم ډېر ډارک شي نو ځکه ما ور وانچوله. دا مې پکې واچولو. اوس دې کې چې دی دا سالن چې زه 2-3 منټه دا داسې سور کړم نو دې کې دا ټماټر چې تاسو ته ښکاري دا به هم پکې پوره حل شي. او دا اوس دې کې پوخ دی داسې خاص دغه نه اخلي. بس بیا مې دلته 2-3 منټه پوخ کو. تاسو ته وګورئ مساله داسې ښایسته سره شوه. اوس که تاسو دې کې داسې پرېښو خو دا بیا تاسو خوړلو کې به لږ مشکل وي. نو ځکه به دې کې مونږ دې کې نیمه پیاله یا یو پیاله اوبه واچوئ. که یو پیاله هم پکې واچوئ هېڅ دغه نه شي ولې چې دا کړایي نه ده دا قورمه ده. قورمه تاسو وریجو سره هم خوړی شئ نان سره هم خوړی شئ هر څه سره یې خوړی شئ. بس دنیا لږ شانتې پکې واچوله او دې کې به اوس ګیس مونږ کو بند ولې چې اوبو جوش وکړو چې کومه شوروا پکې مونږ غوښته هغې عمره راغله دومره مزېدار تیار شي که نه. او چې کله په دې باندې زه ادرک واچوم. د ادرک سره ماته داسې لګي دا فارمي چرګې دي چې واقعي دی چې د دې هر څه دغه چې دی که نه سامره نقصانات وه پکې ما ختم کړو. یو کورکمان پاوډر چې کله سالن کې اچوم نو داسې ادرک هم دی. تاسو ته به ښکاري ادرک ما زیات واچولو خو دا چې کله مونږ خوړو مونږ ته هېڅ زیات نه لګېدو بلکې دومره مزه یې کوله ولې چې نری نری کټ دی. نو مزېدار چکن قورمه مې دله تیاره کړه. په دې ریسیپي باندې تاسو ټرای کړئ چې تاسو به د چکن په خوند باندې پوه شئ او بار بار به یې جوړوئ.